عمران خان ویلي دي چې په KPK کې د اپریشن فورن بند کړل شي او الیمین ګنڈاپور د په دې اپریشن بندولو کې ډېر اهم کردار ادا کړي. دین علاوه په 5 اگست باندې چې PTI کم احتجاج کړی دی نو د هغې حوالې سره د عمران خان هم یو پیغام راغلی دی چې دغه احتجاج نه عمران خان ډېر زیات خوشحاله دی. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبرې کوو. هغې نه علاوه KPK کې چې کم اپریشن سپیشلی په باجوړ کې روان دی نو د هغې حوالې سره عمران خان الیمین ګنڈاپور ته بار بار ویلي چې دا مسله ته حل کړه اور اصل مسله تاسو حل کول شي. بل عمران خان چې کوم احتجاج په 5 اگست شو د هغې حوالې سره هم د خوشحالۍ اظهار کړی دی. عمران خان ویلي چې دومره سختۍ به وجود هم ډېر په ګڼ تعداد کې زما په کال باندې راوتلی. عمران خان هم نور هم ډېرې اهم خبرې کړي دي چې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو چې عمران خان د جیل نه څه پیغامات یو ځل بیا جاری کړي دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. په لومبې په عمران خان باندې خبره کوو چې عمران خان د KPK حوالې سره څه ویلي دي. په KPK کې د اپریشنو حوالې سره عمران خان څه حکم جاری کړی دی. عمران خان ویلي دي چې په KPK کې د فوجي اپریشن فورن بند کړل شي او ګنڈاپور د په دې اپریشن بندولو کې خپل مکمل کردار ادا کیږي. دین علاوه KPK کې چې کوم جرګه سیستم دی نو عمران خان ویلي دي چې په KPK کې جرګه سیستم دی او الیمین ګنڈاپور د جرګه راغواړي او خبرې اترې دی وکړي او دا خبره دی په خبرو باندې حل کی. دا مسله دی په خبرو باندې حل کی. بیا د حوالې سره الیمین ګنڈاپور هم خپل اقدامات شروع کړي دي چې پرون هم په KPK اسمبلی کې د قبایلو د مشرانو یو جرګه شوې ده چې دا درېیمه جرګه راچې کیږي په دغه مسایل به حل کولو حوالې سره. خو مخکې به پته لګي چې آیا الیمین ګنڈاپور دا مسله د جرګې په ذریعه حل کول شي که نه. ځکه عمران خان وایي چې اپریشن نه دی پکار او په دې خبرو اترو دا خبره مسله چې کومه ده په خبرو اترو باندې حل کړلی شي. بل عمران خان د 5 اگست احتجاج نه هم ډیر زیات خوشاله دی. د 5 اگست احتجاج حواله سره عمران خان د خوشحالۍ اظهار کړی دی. عمران خان خپل ورکرانو ته خراج تحسین پیش کړی دی. دومره سختۍ به وجود هم ډیر ګڼ تعداد کې عوام راوتلی وو. عمران خان مزید ویلي چې څومره ظلم دا وخت مونږ سره او د مونږ کارکونانو سره کیږي نو دومره ظلم مارشل الله کې هم چا سره نه دی شوی او د دې به وجود هم عوام راوتلی وو او ډیر ګڼ تعداد کې په دغه احتجاج کې عوامو شرکت کړی دی او زموږ چې راتلونکي کم احتجاج دی په 14 اگست باندې وي. عمران خان مزید ویلي دي خپل لیډرشپ ته چې تاسو جیلونو نه مه یریږئ خپل هم روزئ او عوام هم ځان سره راوباسئ. ځکه که جیلونو نه تاسو یریږئ نو بیا تاسو سم نشئ کولی او جیل نه خو ځکه مه یریږئ چې د ستاسو کپتان هم په جیل کې دی. عمران خان مزید ویلي دي چې مشرف او ضیاء الحق په وخت کې هم مارشل الله وه خو دومره ظلم نو شوی چې کوم ظلم دا وخت د جنرال عاصم منیر په دور کې کیږي. عمران خان د محمود خان اچکزی او علامه راجا ناصر عباس شکریه هم ادا کړی ده چې هغه آل پارټي اجلاس راغوستلی و. بل عمران خان د علیما خان نه د قاسم او سلیمان حوالې سره هم تفصیل غوښتلی و. علیما خان ورته ویلي دي چې هغه د ویزو دپاره اپلای کړې ده خو ویزو ورته لا نه دي ایشو شوي او قاسم او سلیمان چې کومې انټرویوګانې ورکړې وې انټرنیشنل میډیا ته نو د هغې حوالې سره هم عمران خان اپډیټ کړی دی. بل عمران خان ویلي دي چې کومو حلقو کې د PTI کسان نااهل شوي دي او په هغې باندې اوس ضمني الیکشن کیږي نو په هغې کې به PTI شرکت نه کوي. په هغې کې به د PTI امیدوار نه ودرېږي. په هغې کې به PTI حصه نه اخلي ځکه دغه حلقو باندې PTI الریډي الیکشن ګټلی دی. عوامو زموږ نماینده سلیکټ کړی دی خو زموږ نماینده سره ناانصافي وشوه او هغه نااهل شو نو اوس په دې سیټونو ضمني انتخابات چې کوم کیږي نو PTI به خپل امیدواران نو درئ دغه ضمني الیکشن لپاره دې نه به مونږ بایکاټ کوو. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو له ورسوئ. والسلام.